इस्लामी पाकिस्तान ही इस देश की पहचान है। इस्लामी पाकिस्तान ही खुशहाल पाकिस्तान। सब हमेशा आमचे इस्लाम दिवी माँ बंद तोहमत दिवी इल्जाम दिवी हो सब हर देवायम चे इस्लाम दिवी। हल्का पी के अतलसम के द जुमात इस्लामी द वर्कर्स कन्वेंशन पर शक्ल के द हल्का पी के अतलसम द तारीख द टोलना द्रना गुंडा उशवा चे पकी द जुमात इस्लामी द कारकुनानों ना अलावा आम उलस बुजुर्गों तादाद के शिरकत करे वो द जुमात इस्लामी पदी वर्कर्स कन्वेंशन के द यूसी रजलो साबिका नायब नाजिम रिजवानुल्लाह मारूफ शायर मुत्ताहिर शाह खवातीन और जनरल कौंसलर फैजुर रहमान किफायतुल्लाह जियारत शाह और फयाज शाह सरत अखबल खानदानों द ANP और कौमी वतन पार्टी न मुस्तफी शू और पर जुमात इस्लामी के दखबल शमूलियत एलानुना उकड़ल दे वर्कर्स कन्वेंशन ता द जुमात इस्लामी जिले अमीर मोहम्मद रियाज खान जनरल सेक्रेटरी वली मोहम्मद खान नायब नाजिम आला हाजी मुसव्विर शाह द पी के अतलसम अमीर शाह हुसैन एडवोकेट मोहम्मद नोमान फवाद अहमद और द जुमात इस्लामी सूबाई अमीर मुश्ताक अहमद खान तकरीरुना उकड़ल द जुमात इस्लामी सूबाई अमीर मुश्ताक अहमद खान अखबल खिताब की उल चे पाकिस्तान बांधी द सियासतदानानों पर शक्ल के अमरीकनी एजेंटान मुसल्लत दी او بیت المقدس د اسرائیل دارالحکومت ګرځول او د امریکای سفارتخانه غي ته منتقل کول په دې کې راسره د مسلمانانو حکمرانان شامل او شریک راسره نور دا حکمرانان زمونږ دي او دا د ټرمپ په صف کې ولاړ دي دا حکمرانان زمونږ دي دا د يهوديانو په صف کې ولاړ دي دا حکمرانان زمونږ دي دا د بیت المقدس خلاف د ټرمپ او د اسرائیل ملګرتیا کوي دا د پاکستان او د عالم اسلام د زوال اصل جړ دی او اصل سبب دی دا په پاکستان باندې د کس خلک مسلط دي دا د امریکای ساتل شوی اسونه دي دا کرپشن کینګ دي دا کرپشن کوین دي دا د لیډرانو په نوم ډیلران دي دا سیسیلیان مافیا ده دا د کرپشن ګاډ فادر دی دا سیاست په زمانه سنت تے او سیاست کو عبادت تے خودی کی تجارت جوڑ کرے دا سیاست دانان نہیں دا سیاسی ڈبل شاہی دی دا سیاست پر ذریعہ خپل جاگیرون ڈبل کئی خپل بینک اکاؤنٹون ڈبل کئی رونو تاسو وګورئ د دې اسپیټالونه دلته دي د دې د بچو سکولونه دلته دي د دې کارخانې د دې بینک کې پیسې دلته دي دا هر څه په یورپ او امریکا کې دي دا حسابدار سابق وزیر خزانه دی یو کالو چې مریض دی علاج چېرته کوي په لندن کې د نواز شریف ښځه بیماره ده او د تېرو شپږو میاشتو په هسپتال کې ده علاج چېرته کوي په لندن کې کوي بچی چېرته دي د پاکستان د ټولو سیکولر او لیبرل او روشن خیال لیډران چې ځان ته وایي د هغوی بچي وګورئ بچي یې کوم ځای دي پاکستان کې نه دي زما په سکولونو کې سبق نه وایي زما په کالجونو کې سبق نه وایي زما په هسپتالونو کې علاج نه کوي نو دا د کومې غاړې پاکستانیان شو دا پاکستانیان نه دي دا امریکایان دي دا یورپیان دي دا پیرنګیان دي دا د هغوی ایجنټان دي دا د هغوی نوکران دي چې اویا کاله راسې په دې پاکستان باندې مسلط دي جماعت اسلامي د دې لپاره سیاست کوي چې د پیرنګي د ایجنټانو نه او چا چې د پیرنګي بوټان پالش کړي دي د پیرنګي اصول اعلان بولي دي د هغې نه د پښتنو د پاکستان حکومت والو د دې لپاره موږ سیاست ته راوځي وروڼو 343 پارټۍ په پاکستان کې الیکشن کمیشن آف پاکستان وایي صرف یوه پارټي ده یوه پارټي جماعت اسلامی پاکستان په دې 343 پارټو کې چې د هغې د لیډر آف شور کمپنۍ نشته د هغې د لیډر آف شور اکاؤنټونه نشته د هغې په بار ملکي جایدادونه نشته او یا کال هغې په حکومت کې پاتې شوي وي په سینټ کې په قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې په ډسټرکټ ګورنمنټ کې د کراچۍ میر او د کراچۍ ناظم دوه ځله د هغې په لاس کې راغلی دی خو د کرپشن داغ د هغې په لمن باندې نشته دی باقي ټولې پارټۍ آف شور کمپنو والا دي آف شور اکاؤنټونو والا دي ورونو د دې سیاستدانانو د خیر تمه مه کوئ دا چې ځان ته د پښتنو ټیکهداران وایي او چارسده خو دا د غیرتمندو خلکو خاوره ده چارسده د پښتو کور دی د پښتنو ښایسته دستور اجرې روایات د دې مرکز چارسده ده
په 400 څوک مسلط دي په شمالي اشنغر کې پم پلار زوی مسلط دي او د ولی باغ نه پم پلار زوی مسلط دي نو دا 400 دا د پلار زوی جاګیر ده چې دا ویا کاله په مسلط دي زه د 400 ځوانانو ته وایم د 400 ځوانانو ته مې ځوانانو اے غیرتمندو 21 کروڑ پاکستانیانو کی 14 کروڑ تاسو 14 کروڑ قوت دے ځوانان یې جذبه نه درکې ولوله نه درکې مټو کې مو طاقت دی ذهن کې مو منصوبه ده عزم دی در سره ستاسو پلار او نیکه د پیرنګي د تکبر ښکر مات کړی ستاسو پلار او نیکه د سیک له ماتې ورکړې وه ستاسو په هدیرو مقبرو کې د پیرنګي او د سیک خلاف شهیدان پراته دي ای ځوانانو ای د اشنغر ځوانانو ای غیرتمند ځوانانو ای جذبې والا ځوانانو ای دلیر او مړانې والا ځوانانو د پیرنګي د غلامۍ نه پس د پیرنګي د شاګردانو دا سیاسي غلامي ختمه کړئ د سیاسي غلامۍ زنځیرونه مات کړئ راپاسئ ځوانانو دا نالایقه شهزادګانې په مسلط کړي دي زه هم د 400 په چوک کې زما د ځوان سره د ستا دا نالایقه شهزادګان مذاکره وکړي مناظره وکړي کوي ګټله زه به ورله د سیاست حق ورکړمه دا نالایقه شهزادګان دي د دې حکومت د دې سیاسي غلامي مسترد کړئ ځوانانو راپاسئ تاسو غلامان نه تاسو آزاد یې تاسو پلار نیکه آزادو ستاسو پلار نیکه د غلامۍ خلاف کې جهاد کړی دی دا سیاسي غلامي به دا د 400 په دې دریابونو کې انشاءالله د 2018 په انتخاباتو کې په سین باندې لاو کوو 400 ځوان ده 400 د ولس ده د غیرتمندو پښتنو ده دا د هیڅ قسمه د سیاسي جاګیردارو موروثي سیاستدانانو او د ډیلرانو نه ده ورونو د دې نه خیر توقع نشته د دې نه خیر توقع نشته د اویا کاله تاریخ د پاکستان دا وایي چې دې پاکستان ته خیر ورنه کړ که دې پاکستان ته خیر ورکړو نو اویا کاله کې بار په وفاق کې د دې حکومت راغی په صوبه کې د دې حکومت راغی خو بار حکومتونو باوجود تاسو وګورئ د ANP حکومت په 1937 کې په دې صوبه کې و په 1937 کې د پاکستان د قیام نه مخکې د ANP حکومت په دې خیبر پختونخوا باندې په دې خطه باندې او اوس په دې 13 حکومت کې د ANP حکومت د 1937 نه تر 2013 پورې ANP حکومت کړی دی دې قوم له څه وکړل د پیپلز پارټي حکومت کړی دی د مسلم لیگ حکومت کړی دی 84 ارب ډالر قرضه په پاکستان باندې اگر از چیف جسټس ویلي دي اگر از د نیب چیرمن ویلي دي چې 84 ارب ډالر قرضه کوم ځای کې ولګېده زما خو سړکونه هغسې کچري زما بچو ته خو تعلیم هغسې نشته صحت خو هغسې نه ملاویږي د څښلو اوبه نه ملاویږي زما ځوان ته روزګار نشته 84 ارب ډالر قرضه چېرته لاړه زما په نوم یې قرضه اخیستې ده او په خپلو اکاونټونو کې په دوبۍ کې په لندن کې په پناما کې او په یورپ کې ایښې ده دا هغه ظالمان دي چې د قوم مال دي لوټ کړی دی او آینده 10 نسلونه یې په خپل دا محفوظ کړي دي چیف جسټس هغه رضوی چې پاکستان یو دی او غلې پې ډېر دي او یا کاله داسې د سیاستدانانو په نوم د کرپشن ګاډ فادر او د کرپشن کنګ دا په پاکستان باندې مسلط دي پاکستان د غلو په قبضه کې دی پاکستان د ډاکوانو په قبضه کې دی د اسلام دپاره حاصل شوی پاکستان نه د امریکې اډه جوړه کړې ده د لوټ مار مرکز یې ترې جوړ کړی دی رو تاسو سره یو مقرره روانه ده د 2018 انتخابات دا د ووټ دا طاقت شپږ مه ګڼئ د ووټ دا پرچې ډېر لوی طاقت لري د ووټ د دې پرچې په ذریعه د غلو او ډاکوانو محاسبه وکړئ د غلو او ډاکوانو په ګریوان کې لاس واچوئ او د 2018 انتخاب د دې دپاره یوم الحساب جوړ کړئ یوم الحساب چې څوک پورې دا ډاکوان د حکومت د ایوانونو نه د ډېر اسماعیل خان او د هریپور جیل ته نه تلي پاکستان ترقي نشي کولی پښتانه ترقي نشي کولی
د دې نه خو د خیر توقع داسې ده لکه سړی چې کور ته د پیو د شودو دپاره د میخه په ځای سانډا بوځي د دې نه د خیر توقع نشته د دې نه د خیر توقع د هندو په کور کې جانماز کتل دي د دې نه د خیر توقع په سارا کې میان نیول دي او یا کاله تاریخ دا ښیي چې دا عادي مجرمان دي دا کریمینل گینګز دي دا د مجرمانو جتې دي دې قوم ته هیڅ قسمه خیر نشي ورکولی جماعت اسلامي به انشاءالله د 2018 په انتخاب کې په حکومت کې راځي د پاکستان نه به اسلامي او فلاحي ریاست جوړو د دې خلو سره به د یو پیسې حساب کوو د دې د خېټې نه به د قوم مال راوباسو دومره دولت یې بار جمع کړی دی چې هغه دولت پاکستان ته راشي 13 کالو دپاره پاکستان ټیکس فری پاکستان جوړېدی شي ټیکس فری دا د جماعت اسلامي قوم سره هم وعده ده ځوانانو سره هم وعده ده چې زموږ حکومت راشي موږ به دلته د سیکولر او لیبرلیزم نه د قرآن و سنت حکومت وایي د قرآن و سنت په حکومت کې به عوام او حکمران قانون ته یو شاني اوس د عوامو دپاره قانون دی جیل دی حوالات کې یاد کړی دي او د حکمرانانو دپاره هیڅ قسمه قانون نشته دی د شریعت نظام به راولو په هغې کې به ټول یو برابري جماعت اسلامي قوم سره دا وعده کوي زمونږ حکومت راشي هر پاکستاني او پښتون ته به خپل چت او خپل کور ورکوو دا د هر پاکستاني حق دی دا د هر پښتون حق دی د جماعت اسلامي دا منشور دی چې مونږ به هر باشنده ته مفت علاج ورکوو مفت علاج خصوصا 5 بیمارې هیپاټایټس دی تور زیړی دی تلیسیمیا ده کینسر دی ګرده ده د زړه بیمارۍ دي د دې علاج د یو متوسط پاکستاني په وس کې نه دی د دې علاج په مفتي بغیر د خرچ نه وي فری وي د هر پښتون دپاره او د هر پاکستاني دپاره دا د جماعت اسلامي وعده ده دا د جماعت اسلامي وعده ده چې تعلیم په مفتی جب دور ہمارا آئے گا ہر بچہ اسکول جائے گا ہر بچی پلاس کی قلم ورکول ہر بچی تا کتاب ورکول ہر بچے د چے خانینا د مصری خانینا رئیستل او مکتب او مدرسہ کی داخلول دا با حکومت فرضی دا د جماعت اسلامی زوان سر وادنا چی زوان تا روزگار ورکو کاغت تعلیم افتر ہے کاغت بھی تعلیم ہے دا د زوان حق دے جاغت روزگار ملاوشی دا زوان سر وادنا چی پا ہر یونین کونسل کی برتا د لوبو گراؤنڈ او سپورٹس فیسلٹی درکو چې زما ځوان د نشو د اډونه د تماشو د بې حیایۍ د مراکزو نه راوځي زما د ځوان اخلاق او کردار هغه کتل کېږي نه او زما ځوان د خپل قام قبیلې او د وطن او ریاست په خیر باندې راشي دا د جماعت اسلامي منشور دی یو اسلامي ریاست یو فلاحي ریاست یو ترقي یافته پاکستان دا به موږ جوړو انشاءالله او دا به ډېر په اسانه جوړېږي زما غرونه دولت نه ډک دي زما ساراګانې دولت نه ډکې دي زما د سمندر او دریابونو لاندې د خوشحالۍ سمندر دي 21 کروڑ غیرتمند محنت کش ذہین پاکستانیان صرف دیانتدار قیادت صرف امانتدار قیادت صرف صالح و نیک قیادت جو ورته ملاشي انشاءالله 15 کالو کې پاکستان ایشین ٹائیگر 10 کالو کې پاکستان سپر پاور پاکستانی قرض بالنا قرض ورکو انشاءالله په دې وطن کې دې موقع باندې مصباح الله مولانا محمد یوسف سکندر خان حاجی عبدالاکبر خان ذوالفقار خان نور حسین حیات خان نسیم الله شاهین او اسد الله هم موجود وو انعام جی 400 ٹی وی پی کے اتلسم رزلٹ 400